لور خوري د ټولو نه اولنې سیز د الله سبحانه وتعالی عبادت دی. ستا که په سرو زرو کې هم لاسي خو چې کله اذان وشي دا هر سره پرېږده ته مونځ طرف ته متوجه کېږه. چې مونځ طرف ته متوجه شولې دا ټول کارونه به الله سبحانه وتعالی ستا سموي. نو اولنې تربیت به د مونځ کوو چې ماشومې ګورې چرته درنه مونځ قضا نشي، چرته درنه په مونځ کې کوتاهی را نشي. نن زما مسلمانان رونه د هر څه خواهش د ماشوم پوره کوي، د ماشومې پوره کوي، خو لیکن که فوکس نه کوي او توجه نه ورکوي نو هغه د ماشوم په عبادت باندې د ماشومې په عباداتو باندې نه ورکوي. چرته خپلې لور ته دا نه وایي چې لوري تا مونځ کړی دی که نه دی کړی، تا نن قرآن راغستی دی که نه دی راغستی. دا تپوس خو تې خامخا کوي چې صفیه کې لمدې شوي، صفیه کې دې راننه باسل دي او که نه دي. دا تپوس تې خامخا کوي څاروي بهر ولاړ دي او یخني شوه دننه یې راوله غوجل ته. دا تپوس تې خامخا کوي دا ځای دې جارو کړی دی او که نه. دا تپوس تې خامخا کوي سالن دې پخ کړی دی او که نه. خو لیکن دا تپوس یې چرته ونه کوي لور چې نن دې ټول منځونه په ټیم باندې کړي دي او که نه دي کړي. نن تا د قرآن مجید څومره تلاوت کړی دی. زمونږه زنانه چې کوم مشران زنانه تیری شوي دي او الله ورته مقام ورکړی دی نو هغوی د منځونو څومره خیال ساتلی دی. د دغې زنانو متعلق خو راځي داسې زنانه تیری شوي دي امام ابن جوزي رحمت الله علیه صفت الصفوه کې باقاعده ابواب تړلي دي چې داسې زنانه دي 80 کاله هغه سر نه دی اوچت کړی د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې تیری کړي دي. 600 رکعاته نفله به داسې زنانه تیری شوي دي چې هغوی به د ورځې کول 600 رکعاته نفله. داسې زنانه تیری شوي دي چې هغوی به 400 رکعاته نفله مونځ کوو. نفل فرض خو د فرض اندازه تاسو په خپله اخیستلی شئ چې نفل به هغوی 400 رکعاته او 600 رکعاته کول. د محمد ابن سیرین رحمت الله علیه لور ده حفصه بنت سیرین د هغې متعلق راځي د هغې معمول دا او د ځان لپاره کور کې ځای جوړ کړی و منځونه به یې په حقه ځای کې کول او صرف به د خپل کار دپاره راوته فضول به نه کېناسته واپس به دننه تلله. امام ابن جوزي رحمت الله علیه صفت الصفوه کې لیکلي د هغې معمول به دا و چې د هرې ورځې 15 سپارې به یې تلاوت کا او معمول دا و چې ټول عمر یې سیوا د هغه خاصو ورځو نه او سیوا د اخترونو او د دغه ممنوع ورځو نه علاوه ټول عمر روزه نیولې وه. ټول عمر روزه نیولې. نو دومره لوړ مقام دا دې زنانو ته د څه نه میلاو شاته پسې د تربیت دپاره څوک موجود و. یو واقع لیکلې ده یو زنانه وه نو هغې مونځ ته ودرېدله. چې مونځ ته ودرېدله نو یو ماشوم یې وخواته دا په مونځ باندې ولاړه ده او دا ماشوم یې داسې ځي روان دی نو شیطان بعضې وخت کې یو کار کوي. دا ماشوم روان کړی دی شیطان او خواته تنور ګرم دی دې تنور ته نږدې شو او شیطان زړه ته دا اچوي د مورې چې ته مونځ هغه سلام وګرځوه دا ماشوم به اوس دې اور ته ورپرېوځي. خو مور یې داسې مور وه چې په الله باندې یقین و په الله باندې توکل و. موږ ورته وایو دا صوفیه کرام یو ټکی کوي وایي دا په حال کې ده. نو حال دې ته ویل کېږي چې د الله سبحانه وتعالی سره تعلق جوړ شوی په دې خبره باندې څه پروا نه وه. د الله سره نسبت مضبوطو نو شیطان ورته بار بار په زړه کې دا خبره اچوله چې ماشوم اور ته ولوېد مونځ وګرځوه وروسته به یې وکړې مونځ پرېږده او دا ماشوم راونیسه. اوس د شریعت حکم خدا دی چې ماشوم اوبو ته غورځېږي ماشوم اور ته غورځېږي نو خیر دی مونځ مات که. خو هغه په حال کې وه دغه زنانه هغې وی چې نه ماتوم د الله سره تعلق نسبتو. دا ماشوم دقې تنور ته چې کوم دی نو ورټوپ کړه او دې مونځ په آرام سره پوره کړه او راله چې تنور ته یې وکتل نو الله سبحانه وتعالی د سکورلټو نه زمرود جوړ کړي او تنور هغه یخ شوی و ماشوم ورته د لاندې نه اواز کوي بی ولې دا یې فورا راوباسي ماشوم یو ویښته الله سبحانه وتعالی نه دی سوځولی. دا د څه د وجې نه د مونځ د اهتمام د وجې نه
نو اولنې سیز رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امت ته ارشاد وفرمایا اذا صلت المرأة خمسها کله چې یو زنانه پنځه وخته مونځ کوي